دا د ضلع ملکنډ الډنډ چشتي بابا اوسیدونکی طارق باچا دی چا چې په لسو مختلفو مضامینو کې د ماسټرز ډګریانې اخیستې دي. طارق باچا د ګینز بک اف ورلد ریکارډز نه غوښتنه کړې چې د دوی نوم دې د عالمي ریکارډز په کتاب کې شامل کړي شي. د پیشې په لحاظ سره طارق باچا استاد دی. ما شپاړسمه کړي 10 ماسټرز ډیګریز چې په ټوله دنیا کې چا نه دي کړي. ځکه چې یو خو په دې باندې ښه لنتي پراسس دي، یعنې په دې باندې ډېر عمر هم لګي، کم از کم په دې باندې 20-21-22 کاله لګي او دا د مختلفو یونیورسټو نه دي. شپږ ماسټر صرف ما د ملاکنډ یونیورسټۍ نه کړي، دا په تاریخ کې لکه دا هم یو ورلډ ریکارډ دی چې د یو یونیورسټۍ نه سړی شپږ ماسټر وکړي. په دې کې په دریو ماسټر کې ما پوزیشن هولډر هم یم. باقي یو بیا سرګودې نه مطالعه پاکستان کړی دی او پېښور یونیورسټۍ نه مې پښتو کړي د پښتو او دغه چې دی نو علامه اقبال یونیورسټۍ نه پکې هم یو ماسټر کړی دی. نو دغه نور د دې ملکنډ یونیورسټۍ تعلیم چې دی دا یو کنټینیوس پراسس دی، یعنې دا لایف از ایجوکیشن اینډ ایجوکیشن از لایف. نو په هغې په سلسله کې د تعلیم څه آخري حد نشته، زانګونه له حده پورې زده کړه پکار ده او بل ته ښوول پکار دي. نو هم په دغې بنیاد باندې زما سوچ دا دی چې شوق مې هم دی چې سبق په باقاعده طور باندې سړی ووایي. د هغې سټارټ ما واغوستو چې کله ما اول سر پرایمري د الډنډ نه نمبر 1 نه، بیا های سکول الډنډ نه، بیا کالج تاڼې نه، بیا د هغې نه پس ملازمت نوکرۍ لرلو، ټیچینګ سره سره تعلیم برقرار ساتو. پولیټیکل ساینس مې وکړو، بیا مې هسټري وکړه، بیا مې انګلیش وکړو، اردو مې ورسره وکړه، پښتو، بین الاقوامي تعلقات، هغې نه علاوه ایجوکیشن او اسلامیت او مطالعه پاکستان او دا ټول مضمونونه وکړو. د هغې نه پس چې دی بیا دغه لاین ونکړي. نو موږ چې څه زده کړه کول نو هغه موږ دا په ژوند کې دا د خپل ځان سره یو قصد کړی، یو اراده کړې ده، دا هم یو میشن دی چې د ژوند د آخري ساه پورې چې دی د خلکو د انسانانو په کار راشو. طارق باچا د علاقې یو تکړه سوشل ورکر هم دی. په دې اړه د هایر سیکنډري سکول الډنډ ډیری سبجیکټ سپیشلیست نور خان سنو پښتونخوا ته څه داسې وویل. طارق باچا د الډنډ ډیری یو ښه جانې پہچانې پرسنالټي ده. که تاسو هغه ایز ا ټیچر وګورئ، ایز ا سوشل ورکر وګورئ، نو د هغه ډېر خدمات دي. ایز ا سپورټس تاسو وګورئ، ایز ا کومنټیټر هغه ښه دغه دی او بل ښه ایکټیو دی، ښه انرجیټک پرسنالټي ده او په هر دغه کې فیلډ کې د هغه ښه کافي خدمات دي. سوشل ورک کې تاسو وګورئ مختلف کا رمضان یا نور داسې فلډز یا نور داسې واقعیات راشي نو په هغې کې د هغو خپل ښه دغه په رمضان کې هغه وګورئ تاسو سسته بازار هغو ښه بهترین انداز سره چلی یا نور داسې څه واقعیات راشي نو هغه پکې خپل پارټیسپیشن ښه زبردست کوي. طارق باچا د وخت پابند او د خپلې ډیوټۍ سره هم ډېر زیات مخلص دی. په دې اړه ایس جمیل خان سنو پښتونخوا ته څه داسې وویل. طارق باچا لکه زما نشي یاد 8 کاله کې چې دا یو اپسنټي کړي ده، که د کور ته ایمرجنسي وي، کور کې مختلف کارونه وي یا دلته دی بیمار هم وي، تبه وي، په سر درد وي، خو راغلی وي خپلې ډیوټۍ له. نو دا یو داسې یونیک خصوصیت دی چې دا به تقریبا په زرګونو استادانو کې هم دا میلاو نشي. لس د ماسټرز ډګریانې اخیستونکی طارق باچا نه صرف د تعلیم په میدان کې بلکې د خدمت په لحاظ سره هم یو ژوندی مثال دی. همداسې خلک معاشرې ته علم او مثبت سوچ ورکوي. محمد انس سنو پښتونخوا ضلع ملکنډ.